वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मा जाअ फिल कफ़ाफ़ वस्सब्र। कफ़ाफ़ वाला दोमरा शे गटा जे मसर पसर साई मसर पसर कफ असल के बंदौल तवेली के कफ यकुफ़ु कफ़न इंसान दे लास तमज़ का कफ हुई जिदे बदजान ना बंदौल की तो पे गुजार की लास होता है नो कफ़ाफ़ अगजुन किस्ता पे मसलुका बंदिश पसर पसर ये दोमरा ये तबे लूके ना बांशे ये दोमरा ये तबे सवार ना बांशे और दोमरा ये तबे लूके ना बांशे ताकि कफ़ाफ़ वेली की bas memana sar bandawal soal na bachi logi na bachi baca adalah sendiri na bachi awal sabar mana lewa panamani habas ni dari sabar tabeli sabar inda syaraid dan ban kada faryadun udah jawan aw sabar ala ta'am dan baliku banka aw sabar makruhat udah munafurna hafsun nafs dan banka और जिहाद की हिमायत सबर राजी बमाना इस्तिकामत राजी जगदान दिन का सबर बन का जान तख्तमा जिहाद बोले जान लक्का नो सबर दाशु सराजी देखिए कि वो मामा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकबर औलिया अकबर तगीते नमाज दे और तगीते माना में तकरीवा तमन्नी हुसूल निअमत مثل نعمت منعم علیه چې دغه یو نعمت الله ورکړي چې دا زمان وي نو ما وی مطلقاً محمود هم نه ده مطلقاً مذموم هم نه ده په دې کو کې وي لکه سليمان په طرق د خیر کې لګي او تعالی هغه ټاو کې راځي زمان وي ثواب شو او که یو سليمان په طرق د شر کې لګي او تعالی د مجدي کې نو دا بیا ګناه شو رسول الله مبارک افضل اولیاء زمانہ اخبر د دوستانو زمانہ اخبر سر چې دې انسان سره غیرته موي باید چې وشي د دې نعمت د حصول تمنا وشي اخبر ومانا د محمود ډیر اخبر چې انسان د فکر کې سره غیرته وشي بل زمان اولیاء عندي زمان بل زمان دي کومانی دي یا اولیاء عندي اخبر عندي اخبر عندي یعنی باید چې دې انسان د غیرته وکما نو کله چې دا صفات د پیغمبر مبارک د مخکې نه موجود نو بعض وخت د انسان په لږ کې د یو وصف تمنا راشي او د هغه وصف په ځان کې کماله نه ښکاري او د کماله تمنا یو کې یو شو او یادا چې اکبر د اولیاء وعندي پلیس زمان باندې څه مطلب دا نه چې دا صفات ما کې نشته خدما دا صفات خدا عندي یعنی ما دا صفات خدا چې انسان سره د ما امتیان غیبتا ہوتی اغل مؤمن ارم مسلمان دی خفیف الحال حاصل طویلی کے حال اصل کے استوئی او اسلم نوئی دا اسم شابہ دی او کڑے پرتائی یہ سڑی استخی کی اگر کڑے پولیسی نوارو خیجی رکاب نا رکاب کے خفا پرتائی دا اسم شای او کڑے پوینان دی نو خلق کڑے دا لاس ورواجی او شکم وقت کی اسلم ورزی کی غٹنگ اولیسی نو اصل کے آغی کڑے تا وی حاض دا محاضات کی وطموائیو برابر والی تا دا ولی دا اسم شاد دا کڑے برابری او دا سری محاضات او برابر والی را ولی برابر والی تا وی حرد النعل بالنعل پانا دا پڑی سر برابر والی نو دا کڑے دا انسان دا فرس دا پاسا دا نفس دا برابر والی ذریعہ دا حال نموت ممتلت دا حال خیل دا بیو حالی خفیف الحال دی حالی دی خفیف ہوئی خفیف الحال سمانا کدی یو دینا بدلت حجرت کئی وقت سامان دی بس وزکی کی مرادی پر چنگ چنگ کی مرادی دی بس خفیف الحال کدی یو دینا بدلت نقل مکانی کی پاسان دی خبر پکی نشتا دی حالی خفیف دی سر نڈیر جم دی آسان دی نڈیر مال دی و نڈیر دولت دی کہ خدای پاکا دا بسکی گی دا سوچون او فکرون دی او دا دیر کم دی سڑی و سر پریشان دی حال خفیف سر جو آسان بس دونوں روڑے وقت ملاوی گی جلد گزار فکر کی
فکرونه سوچونه نه لري. وحذو حسن او خاوند د حسیر د سوالات یعنی منځ کوي د مطلق له حساسه ذو حظ لپاره یو مسولي لپاره یو نه وي دې دا نوافل هم کوي او دې فرایض هم کوي ټول عبادت برابر کوي. احسن عبادت ربه الاحسان معنا دې ویل دا ان تعبد الله كانك تراه او فان لم تكن تراه فانه يراك. او بیا سوي واتباعه اطاعت الله فسر کې کوي. څه مطلب؟ کارو ارسل الى الله تعالی رياء پردا الله تعالی کې مخالف په طریقه ولا کوي. وكان غامزا في الناس فخلقوا بفتي پردا عبادت په داسې طریقه کې چې څوک په خپل عبادت نه خبروي. غامز دا ځان نه مشوره اگر چې نیکان بندگان په نظر کې بیا دې راځي دا قانون دی چې څوک الله سره مینه وکړي نو الله د نیکانو په زړه کې د هغوی محبت ورواچي. دا په حدیث قدسي دی لا یشار الیه بالاصابع په دنیا کې اصابع په دین کې نه پسې کې لکه او ټول ماندا او موټر هغه بنگلا وکانه رزقه کفافا مالته وصبر صبر کوي بده ثم نقر بيديه او بیا پیغمبر علیہ السلام فتوار لاسونو باندې نقر وکړ. نقر څه ته ویل کېږي؟ تاګوت راواخې چودا سي تاګوت مبارک راغونډي کی دا تقریر ته اشاره دي. اوس هم عرب کې چاته وی لک صبر وکړه یو دکاندار نه سودا کې وخت بلګا کولاړي او ته مال راکړه نه برداشت کی ابرداشت کی چې دا غالي دا اوس صبر وکړه دقیقه یوم صبر وکړه کو دې په صبر غونډي د تقلید لپاره. فقال رجلت منيته دې انسان منایا او د سو ارزوګانې په اسانه پوره کېږي یومانه ده رجلت منيته ذکر د معمولی شی دی او یا د منیې نه مرګ دی. مرګ یې زر راځي ولې مولانا صاحب یا خدای الله د طرف نه د دې نیک اعمالو د الله یو فایده ورکړي کنه ځای خبر خلاص او یا عجلت منیته سمانا هغه د لقمان دارانو په شان دی نه چې معمولی بیمار شي لکه پلان کې نه جوړه دی الګ پلان کې اسپیټال الګ پلان کې دی نه به د خوار په کول کې پرو دی وسات دی قلت بواجیه ما خبر خلاص شو ولې دا چا په څه خلک ډېر جاړي مولانا صاحب دا ډېر مالدار او مشارک دی په بنا نه غریب سره دی عاجز سره دی بواجی کمی تو پروا په نسل قلت راسو مالک خوري کوي نو دا بکار دې انسان تمنا وشي ولې مولانا صاحب دا چې کوم سړی مالداري او ابهام عمل په باطله طریقه ګټي دا ډېر مال اسنه ګټي او دا هغه بیا خرچم باطله طریقه کې اسرافونه تدبیرات وکړي یا الله حقوق په پکې نه ورکړي. او چې کوم سړی مشارک الیه بالبنان بالاطبابی وي امرائي ریاکاری ظالمي په حال ورګي تاسو پیږئ باقي د مولانا صاحب او بیا د اسلام علی عرض علی ربي الله ما ترى پیش کړی چې علی بطحاء محمد ظهرا چې سرو درو بطحاء د مکیرا د سر درګي ما ویلا یا رب ولكن اشفع يوما يولد موري من جستا شكر ادا کم واجوع يوما نتات فریادو کما او قال ثلاثا شدرير ودي قلقوگي ما فإذا جوت تضرعت إليك وذكرتك فإذا شبهت شكرتك دوار لفظي ذكر دي حکم مختلف طریقو دي ورپسیشا وبرا پرونی حدیث تاسو تماوی کنا کہ الدنیا جیفتن او طلاب کلام دی امادتو کتا اگر بالکل موضوعی روایت در حضرت علی روایت تے او مولانا سے منقطع دے علی خپل قول منقطع دے وما تاسو ته چې مضمون ثابت دی مضمون خو پرون دی چې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې د دې چیلې نه چې دا چیلې په خلق ماوان درلته دی حضور دی یادي د دنیا دومره ذلیله ده د الله په نظر کې نو چیلې خو مردار د جیفه ده کنه چیلې څه کې ده ابو جیفه ده او مردار ده چیلې مردار سره پیغمبر د دنیا تشبیه ورکړي نو چې څوک د مردار طلب کوي نو هغه ته کلا کوي نو مضمون خو ما تاسو ته وایي چې لولا مضمون ثابت دی لیکن د الفاظ د رسول الله مبارک نه ګڼ ډېرو کتابونو کې شته
ندانو په باندې کتابونو کې به وی خامخا وي، لیکن علماء کرام دا موضوعي ګڼي دا د رسول الله مبارک حدیث نه دی. البته مضمون واو پسې تدبر وکړه، نو دا حدیث رسول الله مبارک نه دی، دا موضوعي روایت دی په دې الفاظ باندې. دا الفاظ د پیغمبر مبارک نه دي. بعض داسې وي چې الفاظ د حدیث نه وي او په کتابونو کې مشهوري حدیث یې ودرېږي، لکه النکاح من سنتي څونه مشهور دی او په ډېرو کتابونو کې شته دی، لیکن دا الفاظ داسې نه دي. النکاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. النکاح من سنتي مشتا خو دا وروسته الفاظ بیا داسې نه دي. النکاح من سنتي ومن لم يعمل بسنتي فليس مني. ومن لم يعمل بسنتي الفاظ بیا جدا دي، من رغب او پسې نشته دی. یا الجنة تحت أقدام الأمهات هم وایو که نه، مضمون بالکل ثابت دی. دا الفاظ د حدیث نه دي چې الجنة تحت أقدام الأمهات. دا شته دی چې د اقدام الأمهات لاندې چې د اقدام د امهات الفاظ دا دي، الفاظ بدل شته، الفاظ د دې بدل شته دی چې د میندو قدمونو لاندې چې یو انسان د مور خدمت کوي او د مور قدمونه ګوري، نو د هغې لاندې بیا الله پاک سړي له جنت ورکوي. یعنې هغه مضمون د دې ثابت دی. خو دغه الفاظ الجنة تحت أقدام الأمهات دا لفظ د حدیث په څوک وایي په اعتبار د مفهوم یې بالکل ویلی شي، موږ هم په اعتبار د مفهوم وایو، لیکن دا الفاظ د الجنة تحت لفظ دا په حدیث کې نشته دی. الجنة تحت او غالبا چې د دې مناسب بل یو لفظ شته دی، هغه دا دی چې فإن تحت قدمها الجنة کې داسې لفظ دقة سيدي مفهوم دقة سيدي. فإن تحت قدمها الجنة غالبا قوما دغس الفاظ شتا. نو دا حدیث تا ماشي وجه الدنيا جيفة ونحكارة تكون حديث معلومة شوى مفهوم. ودا الفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاس ورجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. دا حديث رسول الله ندي جازرائي كلا ندي دا مقولة دا او په ډېرو کتابونو کې وایي. تاسو به اوس راوباسئ ما ته په نیټ باندې، نو په ډېرو کتابونو کې شته دی، خو دا مقوله ده، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث نه دی، ونه مشهور شوی دی په خلکو کې. رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر. هله پکې تاویلات هم دی چې هلته دا جهاد اصغر په دا قتال مع الکفار کله جهاد دی، دې اصغر ولې وایي؟ نو خلک وایي دا وسیله ده، اصل مقصد دا عبادت دی، دا وسیله ده او وسیله ته اصغر وایي په خبره او دا نور دی وسیله ده. دا تعویلات هم پکې علماء کرام کوي. زه اوس ورپسې انشاءالله. وفي الباب عن مسألة ابن عبيد رضي الله عنه هذا حديث حسن والقاسم وابن عبد الرحمن وابن أبا عبد الرحمن ومولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية وهو شافعي ثقة قارئ بن يزيد ينزه في الحديث وابن أبا عبد الملك. وبه قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقد نهاه الله على حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هاني الخولاني أن أبا علي عمرو بن مالك الذنبي أخبره عن وزارة بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح من أسلم. إذا الله تعالى اسلام ایمان مغشته شي او د الله ورزق کفافا او الله قانعم کی بعد وخت سره د روزي ملاوي کی سر بسري وي او دې بیا په خپای نه نه په قناعت دي شکر د الله پیدا کی. هغه حدیث راځي ها یو صحابي د رسول الله مبارک نه اجازه د جهاد وغوښته. رسول الله مبارک په فرمایي هل لك من امه ونعم فالزمها فان الجنه تحت أقدامها. تأخذ فالزمها تمر ملازمة كما فإن الجنة تحت أقدامها. فإن الجنة تحت أقدامها. ولما ما مضمون شو ودا الجنة تحت أقدام الأمهات كحاصل لا بالسيد. كحاصل لا بالسيد. رواية بالمعنى होता है. समझते हैं रवायत بالمعنى होता है. लोग सोचते हैं कि الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال وسلم.
रिवायत में माना सर क्यों लफ्ज दिया हुआ है और कमाकार वसर हुआ है तो अल्फाज बदल दी तो अल्फाज बदल फलजमहा व इन जन्नत तहत अक़दामिहा फलजमहा व इन जन्नत तहत अक़दामिहा तो मौजूद बता नहीं शेवे देता उसको तो अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात भी मौजूद नहीं शेवे तो अल्फाज खुदा है फलजमहा तमर मुलाजमा कवा व इन जन्नत तहत अक़दामिहा फ इन जन्नत तो बता देगा जोड़ के अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात भी मतलब इन जन्नत तहत अक़दामिहा इन जन्नत तहत अक़दामिहा तो बता देगा कि अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात तो मौजूद नहीं शेवे दिल मौजूद नहीं शेवे कोई बात मौजूद नहीं शेवे वाया ذكر بمعنى كتب النكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني موضوع ولا شيء ولا شيء تتقوا من نشتاق خير لي بالرواية لفظ من اشتاق الفاظ السبدل وكتا دروج الدنيا جيفة وطلاب وكلاب دف موضوعي ذكر الفاظ رسول الله مبارك نجي الفاظ جدا دي قد چهره متعلق خبر کړی دا نو ته دا الفاظ رسول الله دا نری دا پیغمبر الفاظ نری بیا په کې څوک نقطه تروباسي وي وجلاسي د پیغمبر کلام دې کې واغه په فصاحت بلاغت دې نو د پیغمبر کلام کې دي اوس په خبر ورسې لیکل نقصان ورته تروباسي نو استاد چې الفاظ مکمل بدل کې یو مفهوم د لپاره خپل مکمل الفاظ جوړ کې ابي هغه بیا وضع وي او کبه فرض داسې وي د پیغمبر الفاظ دي د ان فدې لفظ دا ما الا هو او د ما الا فدې لفظ چا وي انه مبتدا لرسل او خبر لمخلوق الجنه تحت اقدام الامهات وي وان تحت اقدامها الجنه تذكريه خبر فان الجنه تحت اقدامها فان الجنه تحت اقدامها نو خبر انت كتب الجنه تحت اقدام الامهات مونږه پرې وته احد تقریر کې وایي چې ته وضع نشي ویلې خبر څه وشي کنه چې ته وضع نشي ویلې دا څه بس انشاء عن فزارة بن عبيد رضي الله عنه انه سمع مضمون ابن ثابت خلق ځان جوړ کړ لکه پټکی باندې یو مون په یا باندې او دنیا او په ما په څه چټ راځي چې دا مکان کی باقي هم نه کېږي باقي پلان کې لګي اصلي نشته رسول الله مبارک دا ټیک چې پټکی ځان برکت لري ودا حدیث یو پویا دي انستا د مسواک نو دغه پیدا روایت شته هغه الفاظ شته او د دې لپاره د مضمون ثابت نه دي نو د پټی په دې او دا ثابت خبره پټی فضیلت هم دا نه ورته د پټی فضیلت نشته او په دې الفاظ د رسول الله مبارک حدیث په توګه په دې مفهوم شته دا څه پسې شته انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن هدي للاسلام وكان عيشه كفافا وغنى هذا من هدي الاسلام ده هداية شيء او عدة الكفار فنوري فقاني شيء ما كده هذا حديث صحيح من البخاري الحلالي اسمه حميد بن هاني باب ما جاء في فضل البقر فإن حدثنا محمد بن عبد الرحمن اسباب فضيلة رسول الله مبارك به دا غناء به اغا غناء چې سړی د الله په عبادتونه نه په پروا کوي او اغا غناء چې سړی په هغه کې د الله حقوق ادا کوي او خدای یې راکاماله او فقر غالبا فقر غالبا تاسو پر فقراء عبادت ډیر کوي ریا اخلاصي کبر اخلاصي تواضع پکې ډیر عبادت ډیر کوي او اغنیا وګوره په اعتبار د غالب فساد دي او کم چې دي نو هغه کان دي حضرت عثمان باندې خلق پکې کم دي عبدالرحمن بن عوف باندې خلق پکې ډیر کم دي نو دیو جن د فقر غالبا صفت کې یو د غنا غالبا مذمت کېږي اور راضی رباد وقت فقر من ذکر الفقر ان يكون كفرا قال الفقر سبب لجاجر دي سبب فریادونه نه شروع دي ورپسې وبه قال حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفي البصري قال حدثنا روح بن نصر قال حدثنا شداد بن ابو طلحه الراسبي عن عبد الواجعي عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله اني لاحبك فقال انظر ما اقول پسولتے ہوئے قال والله اني لو احبك درجه بالکل پسول قال ان كنت تما سلمينك فاعد للفقر تجفافا هذا فقر لپاره تیرے تیار تھا تیرے معنا څه تیرے انسان ضرورت انسان موجود دی ځان ته تیار کړه معنا
لك فقط أسرع لأرجع لما سر محبت گئی دا سیلابنا إلى منتهى ولك سیلاب جسم منتهى تفتیدے روان دے تقرأ فقط فتیدے روان ولي ما تقول المرء مع من أحب وما سر بيته وما سر بسوق بفقراء الماليين تدخليني بخبر أغنياء بابرا سري فرستو أغي سر بيساب كتاب کی أغي سر بيساب كتاب کی قلت سكي من لسا وكال مخي حضرت عمر فاروق رضي الله عنه شكال أمير المؤمنين أبو سفيان راقي إجازة وقت देखिए हम सवाल देखिए हज़रत बिलाल रानी इजाज़त है वो तो इरादा नहीं हज़रत अबू हुरैरा इजाज़त है वो इरादा नहीं या अबू सुफियान की रुस्त वर्तन नशो वजह उमर ने गिला उठा बेगोरा अगर ईमान नमक की को और ये तो रसात के नोलम वो ये बताना जन्नत तक भी निज़ावगार मांगी वो खुदा हम सवाल कैसे अब जन्नत तज़ोर का नमक कितना नहीं इधर मुतल्लम खलक सवाल कहीं इधर हो हज़रत उस्मान ने अब्दुर्रहमान ने इब्न औफ थे तब से की अखों पर अगनियाओं के दाखिले जो बिज़नेस होता है वो रुस्स जन्नत तरी बाद हज़ारात ते बाद अगनिया मुस्तस्ना गए बाद हज़ारात ते बाद अगनिया मुस्तस्ना गए अगनिया जब अमवालों के हुकूक पर गई और अमवाल इधर हुब्ब रसूल व हुब्ब अल्लाह न गाफिला गई तो बरूर नसूस व अमल अहब के दाखिले लेकिन बाद उलमा सवी बिना दिवरुस्तो लेकिन वबाद अगनिया व बदग फिज़ सवकाल ताबर ज़रतीर शिलका रकाते दफाजा नबागी बदा सब बोलनी तो रटीम की बपीर शिलका से चले गवाया रकाते दफाजा सुन्नतुल फजर रुटिक दा नूर पर नजर के बनो को शुगर जिम्मेदार अगनिया नो 500 साल मखिला लेकिन तगीब खुदा पाक दा तकलीफ ना महफूज बहुत साथी ذکر ته وایي فقط نن تیار کا چې بیا سره انصاف کتاب نه دې کوم شي او چې جنت ته روستو داخل نشي ما سره یو ځای داخل شي ځکه ما سره دې مینا ده ورپسې وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا ابي عاشر عن النبي طلحه نحو بما روى حديث حسن قريب وابو الواجب الراسبي اسمه جابر بن عبد المغفر معنا باندې راخشتو لخوا دا رومه چې عثمان ته مستثنا ده دا روایت دې خو توجیه کمزور ده نبي محمد ده توجيه له توقعهم فما جاء الفقراء المهاجرين قبل الرياء وبه قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا زياد بن عبد الله بن الأعمش عن ابي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الرياء بأسمان التفسير ذات وفي الباب عن ابي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر رضي الله عنه أغنيائهم لهم ضمير المهاجرين تراجيش قبل الأغنياء ندري قبل الأغنياء ما الاستثناء لمكانها هذا حديث حسن نقول شيء باعتبار الغالب وآخره وبه قال حدثنا عبد الله بن واصل الكوفي قال حدثنا ثابت بن محمد العابد الكوفي قال حدثنا الحارث بن نعمان الليثي عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا وحشابه مرد وقت جمالني دولتني لا تشابه ووحش في زبد المساكين على زمان حقوقني حساب كتاب ورسلني تبذير والإسراف न बची हराम न बची शाबाश जबरदस्त सिफत जब उठेंगे दिल वगैरह गलांदी शाबाश قال عائشة رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتهم يدخلون الجنة قبل أن يدخلون سابقا أو ما في سبق على تيرشو dari pemilik kisah ta'arud rali namun dia jawab kau अगनिया के फर्क थे बाद अगनिया ढेर मालदार थे किसी सवाल कर बस और बाद दरमियाना अगनिया नहीं अगली मसाले क्या फर्क थी और बस ये जमाना يا عائشة لا تردي المسكين ولا بشق تمرة يا عائشة وحب المساكين وقربين فإن الله يقربك يوم القيامة هذا حديث قريب وبه قال حدثنا محمود بن إله قال حدثنا فإن الله يقربك لك عائشة صديقة خطاب كي وبه قال حدثنا محمود بن ميلان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان بن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء ب500 عام من نصف يوم وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وبه قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن عبد جابر الحضرمي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الفقراء المسلمين الجنة
ب40 خريفا هذا حديث حسن. وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا المحاربي عن محمد بن عمرو بن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو 500 عام على حديث حسن صحيح. باب ما جاء في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا اهل مراد ازواج امهات المؤمنين دي دلتا اهل اسلام کو بچو کیږي پر وسوم کیږي او امهات زوجات باندې کیږي شابه. قال حدثنا عباد بن عباد القهلبي عن مجاهد بن الشامي عن مسعود قال دخلت على عائشه رضي الله عنها وهم قد عندي بطعام فقالت ما شرب من طعام فاشار نفسي طعام نه معنی دما چې او غواړم چې وجاړم مگر جړا راځي چې کله مارسه موجا جړا متا بیت او توجه میرا شي جړا راځي ولی قال قلت لما ورايات حاجي جدا شفاغين تبدا الدنيا والله ما شبعا نني مرشد اذا خبر او ذا لحم وكل يوم رسلي يوم وقبل ولا يوم بالوقبنا ما حال ايات الى بذور وقت لوجي نجلا الذي شابته. وبه قال حدثنا محمود بن ليلى قال حدثنا ابو داود قال ان شعبة والنبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن يزيد يحدث عنا وسعد عائشه رضي الله عنها وعنهم قالت ما شكى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشهرين يومين متتابعين حتى خبز لا مختلف حالات يوم وقت بالوقبنا قال بلازم يوم وقت بالوقبنا وفي عن ابي هريره رضي الله عنه على حديث حسن وصحيح. وبه قال حدثنا ابو هريره محمد بن علي قال حدثنا المحاربي عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال ما شكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 3 تباع من خبز كلها مختلف حالات ما هو كان يوم وقت بالوقبنا قال بلازم يوم وقت يوم روڑے پہنچ مقامی ہوں بدرے مرض بناؤ کل بزبر والے وہ بدرے مرض بناؤ اور پسے شمانا خبز البدر حتى فارق الدنيا هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن ابي بكر قال حدثنا حديث بن عثمان عن سليم بن علي قال سمعت ابا امامه رضي الله عنهم يقول ما كان ينزل عن اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير على حديث حسن صحيح. فاتکی ارے جڑے رہی تھا دومره بناوا او روپے ټوټونه کمزوري کړي دا باندې نو دې پاتې شي لکه بوا بیان بوا سره وړه ما کوګي په پاتې ګور وغلا ګور په ماړه باندې دوام. وبه قال حدثنا عبد الله بن معاويه الجبحي قال حدثنا ثابت بن يزيد الى ابن خباب عن كرمة عن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي متتابعه طيبا کله سره راغلی چې شي پکې نه لوګي سره رومان کله راغلی مولانا سیوا چې دشي یعنی وګیو لا يجدون عشاء نماز قدر وړه کله دا حال او اکثر وړه چې وکړه ملاوي دا او بشو وکړه دا غنم مو کما ها. وبه قال حدثنا ابو عمران قال حدثنا وكيلنا وشرع قال عن عمر بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق محمد قوتا هذا حديث بس دومره چې گزاره وکړي دا قوت څه وایي چې دومره کې انسان د لوګي نه بچي بس قوت دې دی چې د لوګي نه به سړی بچي بس دا د کلمات وخت پیدا دي او دا نه ډېر زیات او بس هغه لوګو په باندې شي تقود ویل کېږي دا به. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد هذا حديث غريب وقد روى على غير جعفر بن سليمان عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال ما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حوار ولا اكل خبزا مرققا هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سعيد بن ابي عروبة. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثنا ابو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما وعنه انه قيل له اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النتيجه شيء هو لماذا توجه فقال سهل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي حتى فقيل له هل كان لكم منافع على عهد رسول چانونه مو چان منخرج باقي باندې خلق وړو چان کوي بدمانه قال ما كان زمانہ
وی اوربشو ترم سکول ده اوربشو کچه چار نشی اغی که غنی مندی وی اگر تیره لشی وی پکے قال کم بفوکی ورکا ویدویرو من مماتوا کہ کم گس گس کو بدیوال وطن ثم نصر لیه نو بیا بام لامدک لن فنعجنو اغا گربا اور بدورے ہمتے جوڑو هذا حديث حسن صحيح ورواه مالك بن انس عن ابي حاتم باب ما جاء في معاشر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مطابير وبه قال حدثنا عمر بن اسماعيل بن مجاهد بن اسرائيل قال حدثنا ابي عن بيان عن قيس قال سمعت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول اني لاول رجل اعطى قدما في سبيل الله. او اول هغه قسم چې غشي مې د خدای په لار کې وشتري شابه ولقد رايتني اذاني دې ما جهاد کو په یو ډول حساب د اصحاب الانسان کې ما ناخذ الا ورق الشجر تقول قاعد والحبلة حبلة اصل کې کیکر تا وای د کیکر پام غټ کیکر دی او خدای کوټي کیکر یو سي غټ کیکر دغه نامه سره اتفاق نشته حبلة هم پرواړې تا وای یا وته ارواړې وای یا وته پرواړې وای د به تاسو باندې وپیژنه په دې شاړو ځمکو کې اکثر د دې پټونه کې چا کې خلکو یو ټوټې کړلې هغه خوري ګرځېلې کې شپور باندې دې جوړې نره غنیم پکې لکه د کدو په شان لیلې کې او خوريږي او کله کله پکې تور سرې د توت په شان دانې کې د توت په شان دانې وي دا ول دانې سری وي بیا توري چې خلک یې خوري هم پرواړې وته څوک پته کارواړې وي څوک پرواړې وي څوک پته ارواړې وي بالکل دا په دې کومه دې کوم خلکو دا غني منې کړلې کنه پټې نه کې چا پیرا نو په دې کې خلک وکړي په دې کولو کې خو بیا هم کړه چې دې نو چې دا شي دا لکه د توت په شان دې د زیرو په شان دې خور شي وریږي بالکل د توت د زیرو په شان دې او مولانا صاحب تورې او سرې دانې کې خلک یې خوري باقاعده موږ په خوا د موږ په دې وطن کې ډېر اوس کم شوي په دې میوو شورګرو کې ډېر زیات دي پرواړې ورته څوک وایي څوک ورته ارواړې وایي نو هغې ته وایي د هغې پاڼې به هم خوړل لکه ته کیکر معنا کې کولی شي حتی ان احدا یو کس زموږ به یدعو او دسماتې کو کما تدعو الشاة والبعیر لکه چیرې او اوښ چې فینګی د چیرې د اوښې او دسماتې کلکې پچې وي موږ به کلک او دسماتې کوو ولې هغې کې چې پاڼې خوري موږ به هم پاڼې خوړل کلک او دسماتې په زور بران او دسماتې ورته پچې به هم کولې دومره تکلیف به هم تېرېده اوس داخل شو بنو اسد یعذروني فی الدین ما ته په دین کې زور نه راکړئ دا بنو اسد قبیلې په سعد بن ابي وقاص اعتراض کړی وي د مونځ خانه کې وي ما له زورونه په دین کې راکړئ لقد خفت اذا زه به تاواني شم په دې وخت او عمل به مې ټول ضایع شي که د هغوی دا خبره درسته شي که زما مونځ خراب شي خو ټول عمل تباه شو مونځ اصل عمل دی او زه تاواني شوم نو دی ما ته دین ښایي ما ته مونځ ښایي زه هغه کس یم اوس که ته یو سوال وکړې چې دا خو لا تزکو انفسکم دا خو یې د ځان صفتونه وکړل نو دا صفتونه نه دي د هغې الزام نه ځان بچ کوي سعد بن ابي وقاص ګورنر و دوی په الزام ولګول دوی ته مونځ ښه نه کوې دا یو څو الزامونه نه وو نو دا به راشي خیر لږ صبر وکړه درته به ووایم بخاري کې به راځي بخاري کې بوله تفصیل را روان دی یو الزام دا و چې دوی مونځ هم نه کوي ځان الزام دفع کو چې د داسې صحابي ما او دوی راځي ما ته د مونځ جرمه ښایي او داسې دې خو داسې مثال دی لکه نوسی چې راپاس یو نیت نه وي دله د جماعت چلخیم ته مې نه پرېږدي نوسی راپاس یې نیت ته څه وایي دا د جماعت چل نه درځي او زه به درته چلخیم نه یم وخت دی د هغې ورځ پکې ستړی شو ورپسې چا دا زما کې ده صحيح غريب من حديث بيان وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال حدثني قيس قال سمعت سعد بن مالك رضي الله عنه يقول ان اول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله ولقد رايت اني اول رجل سعد بن مالك ومر سعد بن ابي وقاص نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نطعم الا الحبة وهذا الصبر كذا مراد قبلنا اغمانا کې کیکر نماز الصبر عقل تفسیر شو او یادا ظاهر متبادل
حاصل دا چې قبله جدا شي دی او د پاره مغایرت دی او دا کیکر جدا شي دی حتى إن أحدنا لا يسوى كما تدعو الشمس فأحبن أسلم توزنوني في الدين لقد خبت إذا وضل عملي هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عروة بن عثمان رضي الله عنه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان مشربين أبو هريرة ممشقا سربخني سربخني پیژنه کنه سربخن نه ولی محمران نه دا د خاورې په شان دی سربخني من کتان پټسن دا وي پیژنه پټسن باج وته وای خدای پاک باج نه پیژنه دسه نه جوړیږي د مایوچو نه جوړیږي د پټسن نه جوړیږي پټسن دا په خوا به تر سه جوړوي دا بداسي وو چې دا یو پوټی دی هغه بکاره نو بیا به هغه پوټی په اوبو کې واچو اسانګي په اوبو کې واچولې پښتې به کړې په دا غینه به پټ وېست دا پټ نه به بیا رسې جوړول اوس نشته په پلاټر کې او هغه دا خلکو مستقل کار نو بل کړی ځنه په دې وخت نو هغه به بیا سچې څه به وځوي بیا به هغه پوټی پرې کړل نو په دفتر کې به پښته کړل نو چې خبر پښته شو زمیدار په کې ناستل نو پټ به ته وسته دا پټ نه بیا رسې جوړوي پسته رسې نو پسته او د سوتلې موجه به ته جوړول هغه د سوتلې موجه وسمه موجه ته پراته کړو نو دا دغه نه چې کوم تار جوړ چې قیمتي کتان وته وي سربخن کتان اعلى قیمتي فتمخط في احدهما بيوم قوله جمله ثم قال بخ بخ هو واه يتمخط ابو هريره ودبر قيمتي جمله قوله جمله ولقد رايت الامر الذي لما فريوتت وما بين المنبر النبي السلام عليه وسلم عائشه من الجو من اجل يد الوجه اوس په کومه جمله کې قوله جمله لا صبرلا قوله لپاره قیمتي او دا به وشو مخشیت په ما به وشي وا راته یو یاد کی راتلون کې تما بسټ په پاتې راځي یورا یادون د ګمان او د لیوانی لیوانو له خلک بسټ فقیر دا د وسار د ورکی په سر کې رګونه به ځای چې هوش کې راشي وما به جنون وما هو الا صحابه زندگی والبسيشة. وبه قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا ابو هاني الخولاني ان ابا علي عمرو بن مالك الجنبي اخبره عن فصالة بن عبيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى بالناس يخر الرجال من قبل فدمنا قدرتو کې پرې ورته من الخصاصه دلوګي قدرتې بنشو او دا اصحاب الصفوف اعراب وبوي اذا بار رسول الله عليه وسلم حال له خبر بدالي ولي مجانين دي اما ذكي بعد كذبك اكيد انا يعني بدلوا جنا مشابه فاذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف اليه فقال له تعلمون ما لكم عند الله لا حول ما تزداد فقرا حاجتك وحاجت فدي الله ډېر اجر درکې ها قال فزاد رضي الله عنه دا نه وجه په دې ډله کې وما ودې په دې ډله کې شامل و شابه به قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا النبي ياسر قال حدثنا شيبان ابو معاويه قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعه لا يخرج فيها عموما قيد الأكبر ما کې څوک د کور بار نه خلک دي نو دوستانو له نشي ته له خوبه باسي او ګرمي وي او خوب سره لوري ولا يلقاه فيها عن ديو کې مترجم ملاقات نه کو لږه نو بختر وته فاتاه ابو بکر فقال ما جاء بك يا ابا بکر نو غریب کو دا لوګي نه خوب نه ورته ابو بکر او هغه اصل وجه او نبی ادویه ما وجه وي او دا وخت نو راځي دا کور کو حضور پاک دې نو خبره کوسه وقال خرجت حلقه اذا ملاقيشم رسول الله صلى الله عليه وسلم او مخ مبارك نظركم او سلام في وجهه فلم يقبل تركت ابنك حضور پاک يا ابو بكر ان جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر الجوع لقنا وسط وابن فقال يا رسول الله قال وانا قد وجدت بعد ذلك ذم بعد لوگ ما سسو بلکہ بل ذکر دی پخیٹ دو کار نکلے ورس موجود پیغمبر اختیار دی کله جو غواړي څومره کسان په لکشي مړي
او چې کله الله ونغواړي څه نشته. لاړل منزل د ابوالهیثم ابن تیهان انصاري صحابي کور ته لاړل. د ده کور په باغ کې و دننه. وکان رجلا کثیر النخل، ډېرې کجورې وې بوټې او شات کړي چې له کثیر الشام ولم یکن له خدم خادمان. دا ځکه وایي د دې فایده به اوس وروسته راشي. فلم یجدو دیونه موندله. نو ښځې ته به وایي د حجاب نه مخکې زمانه ده، این صاحبکې ملګرې د څه شو؟ فقال انطلقا یستعذب لنا الماء، خوږې اوبه راوړي. خوږونه مراد ده حلوه نه دي، ضد د مالګي دي. لکه تاسو ته خو ما ویلو چې مدینه منوره کې خوږې اوبه په بعضې کلیانو کې وي. درن تېر نه کړم. حضور پاک ابوبکر او عمر ان جاء راغی ابوالهیثم په یو مشک یضعبها شلاقوی یضعبو شلاقوی پیژنئ که نه؟ شلاق کوي هغه شلاقو. نو کېښود. بیا راغی هلته د ممانقه وکړه د نبي علیه السلام سره او مور پلار یې ورته قربان کړل. نو پیغمبر یې هلته ټولو سره یې معانقه کړې ده خو اصل یې ذکر کړ. ثم انطلق بهم الى حدیقة، یو وړه باغچه باندې یې بوتله. فبسط لهم بساطا، یو بسترې ورته خوره کړه. ثم انطلق لاړ یو کجورې بوټي ته وجاء بقلم غنچه کې وله راوړو. نو کېښود حضور پاک ته ووضعه الیهم ولګوه. فقال ثم هلا تنقیت لنا من رطبه، تازه کجورې به ترې راشکولې وې که نه؟ رطب پخې کجورې تنقیت دا به ترې رامنتخب کړې وې، غنچک یې ولې وشکو. فقال یا رسول الله اني اردت ان تختار، دا زه په خپله غوره کړې، که پخې خورئ که نیم پخته خورئ که کچا ټول به دې شته. او تخیر من رطبه، رطب پخې بسر نیم پخته، د حضور پاک بسر خوښ. فاکلوا اکل یو که د کجورو وشربوا من ذلک الماء. فقال رسول الله هذا والذي نفسي بيده واقوى من النار، هغه نعمت دی تسألون عنه یوم القیامه. څو ورځې وګوري او بیا به مو یې تپوس کېږي. ذیل بارد رطب طیب وما هم بارد. فانطلق راغی ابوالهیثم لیصنع لهم طعاما، ډوډۍ وله جوړوي. نو چا هغې راواخېسته. فقال لا تذبحن ذات درن، د پیو چیلې ما لاړوه، پی والا ما ولې بیا پی خرابېږي. فذبح لنا عناقا، نو بیا دې شک تراوینه دې د چیلې ګړې بچي ته وایي. فاتاهم بها ای اتاهم بلحمها، غوښې یې راوړه فاکلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك خادم او بيت؟ قال لا. قال فاذا اتانا سبي بمولجه قيدنا في فقدنا فاوتي رسول من براسين، راسين الدوزات مراد وغلامان ليس معهما ثالث، ذا تاكيد دي. فاتاه ابوالهيثم فقال النبي اختر منهما يوفك ورقه. فقال يا نبي الله اختر لي ترى ورقه. فقال ان المستشار مؤتمن، جاسر چې مشورې باغې اعتماد کې بول هذا فاني رايته ذا يوم فمنزلي ذا بولا. اذا خدای حق ولکې ستا ورپوره کړي. واستوصي به معروفا خیر ورته ورسوه. ایثار او کده ته معروف خیر، یعنې ظلم زیاتې ورسره مه کوه، سختي پرې مه کوه. د پیغمبر دا مطلب و. فانطلق ابوالهیثم الى امرته فاخبرها بقول رسول الله. نو ښځه څه وایي؟ مړه دې ته صحابه پیغمبر ته دوی کې خیر ورته ورسوه. وایي د پیغمبر خبرې ته به الله رسېږي ازاد دی. ښه خیر څه دی دی نه کوه ازاد اول دي ته نشي رسېدونکې. ما هغې خبرې ته قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تعتقه قال هو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يبعث نبيا ولا خليفه ولقد هغه دپاره دوه مشیران دي. بطانه پټي که نه خېټه، نو مشیر هم پټې مشورې ورکوي. یو بطانه تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنکر، او دا د انسان نه وي د فرشتو نه. فرشته زړه ته ورته معروف اچوي ګناه نه. او ښځه هم ښه مشیره ده، زامن هم ښه مشیر دي، دوستان هم دي پکې. یو بطانه مشیر دی. لا تعلو کوتاهي نه کوي د سړي نه په فساد کې. لا تعلو ولا تقصروا، کوتاهي نه کوي په فساد کې، فساد رسوي. شیطان هم دی او خراب ښځه د خراب بچي دي او خراب دوستان هم دي. ومن یوقع چې بچ شو د بطانة السوء د خراب مشیر نه فقد وقیا. دا مشیره ښځه ده او ډېره ښه ده، نیکي ورته ور واچوله. ورپسې شماله وبه قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا ابو عاصم بن مالك بن عمير بن ابي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما ابو بكر وعمر فذكر نحو الحديث بمعناه ولم يذكر فيه عن ابي هريره رضي الله عنه. وحديث شيبان اتم من حديث ابي عوان واول شيبان ثقة عنده صاحب كتاب. وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا سيار بن سعد بن اسلم عن يزيد بن ابي منصور عن انس بن مالك عن ابي طلحه رضي الله عنهما قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عنه خبرنا عن حجر ببدل، عن حجر
کاڼی تر څو بجې مې ویلې ودرېږي یو د خېټې د لوږې درد چې راشي نو خلک اوس هم ټکور ورکوي نو ګرم کاڼیو ته چې نو خېټې ته ټکور ورشي دویم مې څه ویلي وو دا خېټه تشه وي خوږېږي نو د کاڼي سره درنه شي لیکن د ټولو نه ښکلې وجه څه ده چې بنده وږي شي په دا خېټه را ګونجي شي ګونجي پېژنئ که په دا څرمن یو بل سره لګي نو پخه شي نو کاڼي پکې میانځ کې کېږي نو هغه څرمن یو بل سره د لګېدو نه وساتي نو بیا څرمن پخېږي نه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم یو کاڼي ښي طرف ته تړلی یو کس طرف ته دومره وږي و هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه او وجه بېرته دویمه يزيد بن ابي منصور شارحين لكي ابي متفرد وثقه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وعنهم يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رايت نبيكم صلى الله عليه وسلم ټول پیغمبر نبی متردی کا جوړې دومره جهډه پیډه ردی به کار کوي خلک یې ورځي نو کته چې مدینه کې په کجور وطن نو کله د سیزن د کجور چې بیا کجور هم نه ویلای ورپسې جاء وبه قال حدثنا ابو عوانة وغير واحد عن سماك بن حرب وحديث بالله وجر وشعبة هذا الحديث عن سماك عن النعمان بشير عمر رضي الله عنه باب ما جاء ان الغنى من النفس وبه قال حدثنا احمد بن بدير بن قريش اليامي الكوفي قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة الارض سامان بالمكي نور سامان دا نه دی غنا دا کامل غنا نه هم غنا کته سوال وکړي ولا غنی نه وي نه هغه ناقص په منزله ما د خدای په نظر غنا نه چې نه کوله چې وسل ما ډیر وسرګي وږي هم څادونو بسې ګرځي او خیراتونو بسې ګرځي او ما ډیر ټول شپه منډه وي په کاروبارو دا څنګه دي کنه چې خدای او خدای سره میاش یو د ملاوي ټول د لاهور کې اسلامآباد کې او دوبه کې یو د بل ځای کولې چې کاروبار څنګه سترګې یو کې غنا د نفس مال کم د خدای مطمئن دي دا مقصد د غنا دا د حاصل دي ورپسې شاه ما جاء في اخذ المال وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عاصم النقوري عن ابي وليد قال سمعت خولة بنت قيس رضي الله عنها وكانت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان المال حجرة حلوة شينا خوب دي شين د انسان د سترګو توجه راځي خوب د زړه راځي یعنی سترګې او زړه ټول متوجه وي من صابه بحقه بحقه چې په حق په ګناه نه بناروا نه بدلا نه پډاکه نه په خیانت نه چې پرې حق وي نو مورې کله کوي برکت دا چې په لږ مال باندې ډېر کار کوي لکه زموږ د مولیانو صاحبانو تنخواګان 3000 څلور 15,000 مولا تنخواه او په امامت کې 2,000 تنخواه د میاشتې څه شی دی لیکن الله برکت اچوي ورب متخوذ فيه غبي وفيما شاءت به نفس رزق يا غواري حرام دوكا زكاة بيرون بل نغلاتا من مال الله ورسوله غنيمت مراد غنيمت لك غبي وي فدانا يدور بقياس ليس له يوم القيامة إلا النار كل لحم نبت من سحت حديث كده كل لحم نبت من سحت فالنار أولى بها هذا حديث حسن صحيح ابو الوليد اسمه عبيد بن سلطان باب النبي قال حدثنا بشر بن هلال الصواب قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يونس عن حسن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عبد الدينار خيرك پیغمبر خدای دې حالک د خدای رحمت نه یې چې عبد الدینار پیژنه چې په دینار پسې مړای د خپل مولا تعریف کړه د دینار تعریف بده وخت کې دلانی درهم وینا عبد الدرهم چې بس تاګیا یو دراهم بس کې عبد الخميسه جامو پسې خاطر څوک زمکه پسې خاطر بازار نه اخلي څوک کارخانو پسې خاطر خدای دې عبادت ملازمه رضا دې الله یې او ذکر خیر ورته خدای دې خپل رحمت لري او یا خبر وکما باندې جمله خبريه اذا خدای رحمت نه لري ورپسې شام هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غير هذا الوجه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وقال